عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف شوق سرور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانانو، ډیر لوی د خوشحالۍ او د خوش قسمتۍ خبره ده زموږ استاد لپاره چې د الله جل شانه د عظیم الشان کلام د ختم په موقع باندې الله تعالی موږ او تاسو د دیني درسګاه کې تراجمه کېدلو توفیق راکړ. وما توفیقي الا بالله. زما خپل توفیق نشته چې زه به د نیکۍ یو کار وکړم، د نیکۍ یو مرکز ته به لاړ شم، یا به د بدۍ د کار نه ځان وساتم، یا به د بدۍ د مرکز نه ځان وساتم د تللو نه. دا څه کېږي؟ دا د الله جل شانه په توفیق باندې کېږي. د داسې مجالسو قدر و قیمت د فرشتو نه تپوس وکړئ. موږ او تاسو خو ظاهر بین خلک یو، ظاهر ته ګورو. د قرآن د محافلو قدر موږ سره نه وي، فرشتو سره د دې قدر دی. دومره فرشتې د ختم قرآن په وخت کې راشي چې ځای ځای ګېري تر اسمان پورې یو پیره واچوي، چاپېره دایره واچوي، ګیره واچوي او هلته لاړ شي او الله جل شانه ته سره د علم نه تپوس کوي چې زما ملایکو تاسو چېرته تللي وئ. فرشتې عرض کوي چې پروردګاره ستا د کلام د ختم مجلس و، ستا د ذکر و اذکار مجلس و. فرشتې د الله جل شانه دربار کې چې دا عرض وکړي نو الله جل شانه ورته وایي زما د بندګانو څه غوښتل؟ یا الله د جنت سوال یې کړی چې خدای موږ جنت راکړه. جنت یې لیدلی و فرشتو. فرشتې عرض وکړي چې الله جنت خو یې لیدلی نه و. وایي که چېرې لیدلی و بیا به څه الله بیا خو به ډېر زیات کوشش کوو د جنت د حاصلولو لپاره. او پناه یې د څه نه غوښته؟ یا الله د جهنم نه پناه غوښته چې خدای موږ د جهنم د اور نه بچ کړي، د جهنم نه موږ وساتي. جهنم یې لیدلی و؟ وایي نه یا الله جهنم خو یې لیدلی نه و. وایي که لیدلی و بیا به څه و؟ یا الله بیا خو به ډېر زیات اهتمام کوو د ځان بچ کولو د جهنم نه. ای زما فرشتو تاسو ګواه اوسئ، دغه ډلې ته ما بخښنه وکړه، دوی ما وبخل. فرشتې عرض کوي چې پروردګار په دې کې خو یو کس داسې و چې د مجلس کې چا سره سکار او راغلی او ناسته یې مقصود نه وه، خو بس راغی کېناست. الله تعالی وایي ده ته مې هم ورسره بخښنه وکړه. هم جلسا لا یشقى جلیسهم. دا داسې محفل دی، داسې ټولۍ دی چې دې سره ناست خلک هغه هم د خیر نه نه محرومه کېږي، دی مې ورسره وبخښه. نو ما عرض کوو چې داسې محافل چېرته ومي نو ځان رسوئ، هېڅ پته نه لګي، د مرګ هېڅ پته نه لګي، دا آخر وخت دی بس. د الله جل شانه د طرف نه څه وخت کې منادي راځي، آواز کوي چې بس ستا ټیم پوره دی راځه. نو هر وخت کې کوشش پکار دی چې موږ د نیکو اعمالو اهتمام وکړو او بیا داسې محافلو کې شرکت وکړو. دا به الله تعالی زموږ او ستاسو د نجات ذریعه ګرځوي. ورونو دې محفل ته دا دومره فضیلت چې حاصل دی، دا د څه په وجه باندې حاصل دی؟ او د میاشتې دا فضیلت چې حاصل دی، دا د څه په وجه حاصل دی؟
کدی مجلس ته فضیلت حاصل دی او کدی میاشت ته فضیلت حاصل دی نه د قرآن مجید په وجبانی حاصل دی. قرآن شریف کې الله تعالی وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان میاشت هغه چې هغې کې قرآن نازل شوی دی. په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی آسماني کتابونه ټول نازل کړي دي او خاص کر قرآن مجید په 27 رمضان المبارک باندې الله تبارک وتعالی دا نازل کړی دی. د لوح محفوظ نه بیت العزت ده. د اسمان کې یو مقام دی هغې ته بیت العزت وایي. نو د 15 شعبان چې کومه ده 15مه د شوکدر په دې باندې الله جل شانو فیصله وکړه چې زه به قرآن نازلوم. نو په دغه شپه باندې فیصله وشوه. بیا الله تعالی نازل کا قرآن ان انزلناه فی لیلة القدر په لیلة القدر کې د عزت په شپه کې چې د عزت د شپه په رمضان المبارک کې و اجتماع یا پنځه اجتماع او بنا بر اختلاف دا په دې تاکو کې وی لټوي په دغه کې به ملاوي شي تاسو ته. په دغه کې په اجتماع غالبا قرآن مجید نازل شوی دی. یکموش ټول بیت العزت ته دې اسمان کې یو مقام دی هغې ته نازل شي. بیا د دې اسمان نه د نبی کریم علیه السلام په ذات با برکت باندې په 30 کاله کې لږ لږ نازل شوی دی. فرشته به تله او راتله راوړه به یې قرآن شریف بیا به راله بیا به لاړله بیا به راله د سترګو په رب کې فرشته ځي او بیا راځي قرآن راوړي. دغه وجه ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د معراج تصدیق وکړو چې کله د معراج شریف واقعا نبی کریم علیه السلام خلکو ته بیان کړه چې بېګا په یو شپه په لکه بني عیسی کې زه الله تعالی بوتلمه د دې ځای نه مسجد اقصی ته او بیا د مسجد اقصی نه یې بوتلمه رومبي اسمان ته بیا دویم ته دریم ته څلورم پنځم شپږم اووم بیا هغه مې کراس په دغه ځای نه په بره لاړم جبریل بیا پاتې شو او زه بیا الله مکان ته لاړم. الله جل شانو سره راز و نیاز وشو پردوس خوځونه فرض شو جنتونه دوزخونه یې راباندې وکتل. بیا په دغه شپه کې بیا راوستم په بیت المقدس کې مې پیغمبرانو لمونځ ورکړ د هغوی ایمان جوړ شو. ابو جهل چې دا واورېده نو ورته ویې دا خپله که اوچته کړه د ځمکې نه نبي کریم علیه السلام شپه مبارکه اوچته کړه ویې دا بله هم اوچته کړه. هغه وایي چې دا بله اوچته کړم بیا خو به راپرېوځم. نو خندا یې شروع کړه وایي د ځمکې نه 1 فوټ بره نشي ودرېدی او دې وایي چې زه اسمانونو ته تللی. هغه وایي د خدای ظالمه ما کوم ځای ویلي چې زه پخپله تللی زه خو هم چې زه یې بوتلمه براک یې راوسته بیا د بیت المقدس نه بر رب تخت رفرف لفټ راغی او په هغې کې بیا به راختلی یم. په منډه ابوجهل لاړه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویل چې ته به د اشنا هره خبره منې راشه نن یې ناشنا خبره کړې دا به یې ومنې. هغه وایي څه وی هغه وایي چې زه بېګا د شپې په لږ ساعت کې لړلمه بیت المقدس ته الله بوتلمه بیا د هغه ځای نه اسمانونو ته بیا د هغه ځای نه واپس راغلی یم او په دغه د شپې په لږه حصه کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي چې زما خو ورسره ملاقات نه ده شوې خبر نه یم خو که چېرې بالفرض زما محبوب صلی الله علیه وسلم دا ویلي نو زه بغیر د لیدلو زه ګواهي کوم چې دا حق دی او سچ دی. ځکه چې د جبریل امین مرتبه د نبي کریم علیه السلام نه ډېره ښکته ده. د نبی کریم علیه السلام شخصیت او د نبی علیه السلام ذات د ټول مخلوق د پاسه دی د الله نه راپښکته او د ټول مخلوق د پاسه درجه د نبی کریم علیه السلام ده. نو چې زما د جبریل امین په باره کې دا ومنل چې هغه د سترګې رب کې لاړ شي او د سترګې رب کې بیا ښکته لاړ شي راشي او قرآن راوړي او بیا لاړ شي د سترګې رب کې چې زه د جبریل امین تلل راتلل منم نو زه به د نبي کریم علیه السلام تلل راتلل نه منم. جبریل امین ته یو ورځ نبي کریم علیه السلام وایي چې ای جبریل چېرته سخته دا باندې راغلې ده وی او ای د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ را باندې ډېره سخته راغلې وه وی زه وم اسمان کې وم او الله جل شانه حکم وکړ چې شابه ځان رسوه یوسف علیه السلام ورونو رسه کټ کړه او کوی ته ورځېږي چې د کوی ته ورسېد نو زه ان پن کې راورسېدم هغه ته مې خپل وزر ونیسه کوی ته د پرېوتلو ویښته د پرېوتلو نه مې بچ کړه او سایډ ته په یو کټ باندې مې کېنم وی راورسېدي وی بالکل د الله تعالی فضل الله تعالی راورسېد فرشتو الله تعالی یو ناشنا قوت او ناشنا طاقت ورکړی دی. نو نبی کریم علیه السلام روحانیت د فرشتو نه ډېر زیات دی. نو ما عرض کو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی قرآن د دې په وجه الله تعالی د میاشت د عزت ورکړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی چې په دې رمضان کې د نفل ثواب دا د فرض برابر دی او یو فرض د او یو فرض درجې ته رسېدلی دی او هر شپه چې کوم دی 10 لکه خلک الله تعالی د جهنم نه قیدیان ازادوي او د هر ماښام د روژه ماتې په وخت کې الله تعالی د هر روژهدار یو دعا خامخا قبلوي دا ټول فضایل چې دي یا په دې تراویح کې موږ چې دا قرآن مجید ولوسته په دې یو حرف الله تعالی څومره اجر ورکوي په قربونو علما کرام اندازه لګولې ده څو قربه او څو اربه نیکۍ د الله تعالی حافظ قرآن ته ورکوي چې کوم خلک ورپسې ولاړ دي هغوی اوري نو هغوی له هم الله تعالی دغه اجر او ثواب ورکوي ما عرض کوو چې دا زموږ او ستاسو د ګټې او د نفع محافل دي موږ او تاسو خو مزدورۍ پسې ځو د مټلو سیزن لګي د پاڼې ماتولو سیزن د تماکو سیزن لګي نو موږ شپه ورځ نه ګورو منډې وهو ځکه هغې کې موږ ته نغده سیله راځي او په دې رمضان المبارک کې د الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق چې الله تعالی په دې کې نسبت بدل کړي د نیکو نسبت بدل شي د اعمالو نسبت بدل شي خو یقین پکار دی ورونو زموږ نن د یقین کمزوري ده مولانا الیاس رحمت الله علیه چې د تبلیغ دا محنت شروع کړ نو اول لړ عربو ته اذان سره د پاکستان او د هندوستان د دې دا علماء ځان سره بوتله بلا کسان یو پوره وکړو وی زو د عربو علماو سره ملاقات کوو چې د امت دا حال به څنګه ښه شي نو میټینګ کېناست صالح د مکې مکرمې او د عربو چې د علما کرام یې راجمع کړو مولانا الیاس رحمت الله علیه ورته وایي مشوره یې اخیسته چې وایي موږ خو راغلي یو دې فکر راغستی یو چې د امت حال ورځ تر ورځه خرابېږي ورځ تر ورځه اسلام طور طریقې د مسلمان د زندګۍ نه وځي څنګه به د اسلام بیا د مسلمان ګرد ته راشي او څنګه به اسلام کې جبدې شي څه وجوهات دي چې زموږ د زندګیو نه اسلام ووته چا ویل یاره دي مسلمانان سره مال کم دی او چا ویل یاره دي مسلمانان سره علم کم دی ظاهري څیزونه باندې د مسلمانانو د ترقۍ او د مسلمانانو د زوال دغه یې قیاس کول ټول خپل خپل رایې ورکړي نو مولانا الیاس رحمت الله علیه ورته وایي چې یاره که تاسو ما سره اتفاق کوئ نو زما په ذهن کې بله یوه خبر راځي چې هغه څه وایي زه خو وایم چې نن مسلمانان سره کوم وسایل دي نو دا د نبي کریم علیه السلام او دغه په وخت کې نه د خلفای راشدینو په زمانه کې دا وسایل نه د سوالای انتظام ته وګورئ د تبلیغ د رسد وسایل د رسالو او د اخباراتو د ریډیو د ټي وي په ذریعه باندې نشر اشاعت چې د دین کم کېږي دا هغه وخت کې نه نو دا وجه نشي کېدی زما په خیال کې او که وایي چې نفري کمه ده د مسلمانانو دا هم نشي کېدی هغه وخت کې خو لږ کسانو په حجت الوداع کې نبي کریم علیه السلام سره 1,24,000 دا تقریبا صحابه کرام او هغوی په سالمه دنیا حکومت قایم کړی زما په خیال دا وجه هم نشي کېدی د مسلمانانو د دې زوال چې هغوی به کومه خبره کوله ولا مولانا الیاس رحمت الله علیه زما په خیال کې اتفاق را سره کوي زما په خیال دا وجه نه ده هغوی ویل یا شیخ تو ووایه هغه ویل زما په خیال باندې په مسلمانانو کې د یقین کمی دی د دې یقین نشته د الله تعالی په وعدو او د الله تعالی په وعدونو باندې د مسلمانانو یقین نشته دی د یقین مهنت پکار دی مولانا صاحب هغوی ته وایي عربو ته وایي چې د یقین مهنت پکار دی چې د ایمان د تحریک وشي ایمان راژوندی شي په دې خلکو کې او خلکو ته داسې صحابه کرامو دا واقعات بیان کړی شي چې په تشه لاسو باندې هغوی چې کوم دین تر دې کابله پورې رسېدلي دي د خپلو به یې وینې بهېدې او د سپلای به یې کنټرول کړی او دلته چې بران دې علاقې راجاګانو ته د دې علاقې دواړو ته به یې ټیکس راکوئ هغوی به تاسو کښېنئ موږ د په منډه بس ټیکس راغونډو صحابه کرام به ناست وو ټیکسونه به راغونډ کړو خراج به وړو بیا څه وخت بس مسلمانانو ته عیاشي راغله د دین هغه شعایع په مسلمانانو کې کم شو بیا د هغه ځای نه خلک راغی او دلته خو پاک کې او خپلو جامو کې او ډېر دغه کې راغلو دوی ته یې چې داسې چل وکړي چې موږ راغلي یو موږ له هغه ټیکس راکړي هغوی ورته وایي د څه شي ټیکس وایي تاسو زموږ ماته اخلي که نه
زموږ حکومت تاسو باندې نه دی یا جدا خلک چې موږ چاله ټیکس ورکاو هغوی به دا ملکونه به وچ شوي وي دا سامان یې د هغوی چې کوم دي دا وچې شوي وي او تقصیر مخونه وي او د شپې د خوب هغه ډوډۍ به هغوی له خوب ورکول داسې پر سر به ناست وو نو خوب به له ډوډۍ ورکولې هغه نور موږ ستاسو مخونو کې نه وي نو خو یې سپکوئ ګړندي ځای موږ تاسو ته ټیکس او جزیه نشي درکولی نو د یقین کمی دی چې کله د انسان یقین مضبوط شي د الله تبارک وتعالی په ذات باندې نو بیا انسان ته چې کوم دی مسلمان ته دا بیا کافر نشي کېدی په جنګ بدر کې 313 کسان دي خو چې یقین یې د الله تبارک وتعالی په ذات باندې مضبوط دی نبی کریم علیه السلام صحابه کرامو ته وایي چې موږ خو هلکه راوتي یو د قافلې د لوټلو دپاره الله جل شانه وایي چې د ابوسفیان قافله د مدینې په خوا باندې ځي او دې کې د مکې د هر کور چې کوم دی سرمایه ده تاسو وځئ او دا قافله ولې ولوټئ چې دا قافله ولوټئ دوی به اقتصادي طور کمزوري شي تاسو پسې به د مکې نه دلته مدینې ته جنګ نه راځي نبي کریم علیه السلام صحابو ته اشاره وکړه ابوسفیان قافله را روانه ده چې زه هغې پسې ځو چې مخکې لاړه قافله ابوسفیان هم ماشوم نه و ډېر هوښیار سړی و هغه مخکې کسان لېږل چې وګورئ چې زموږ د مخې د مسلمانان خو ناست نه دي که نه چې مخې ته یو کویې د هغې خوا لړاله دا دوه کسان ابوسفیان د یو بل کس د لارې صفایۍ دپاره نو هغه ځای کې چا نه تپوس وکړ وایي دې ځای کې څوک راغلي خو نه و لښکر مخکر وایي نه لښکر خو نه و یا دوه کسان هغه ډېری شاته وي اوښې کېنو او دلته راغله اوبه یې وڅښلې بیا لاړه وایي کوم ځای کې وایي دغه مخامخ ډېری چې ده ابوسفیان امرګل ته وایي زه چې ځو دغه ډېری خوا ته دې ځای به لښکر وي چې هلته لاړو نو هغه صحابه چې کوم وو پاڅېدلي اوښې موتلې وو خو هغه ځای پچې پرتې وې د اوښ ابوسفیان ولګېد هغه یو پچه یې داسې ماته کړه هغې کې د کجورو هډوکې راووته ملګري ته وایي په الله مې د قسمي محمد صلی الله علیه وسلم زموږ په تعاقب کې او زموږ په ګیرولو کې راوتی دی زموږ د ګیرولو دپاره حملې دپاره او زه چې واپس ځو لار بدلو په منډه لاړو او قافلې له لار بدله کړه عامه لار چې کوم هغه یې پرېښوده په بله غاړه روان شو یو کس یې مکې مکرمې ته ولېږه ابوجهل پسې چې لښکر راوله موږ ته خطره ده د قافلې حفاظت وکړه ابوسفیان پسې کس لاړو ابوجهل پسې کس لاړو ورته وایي داسې حالت کې به مکې ته داخلېږي چې ځان نه به کمیس وشلی او د اوښ دا کیجاوه چې کوم دی دا به الټه کړي په اوښ باندې او چغې به وباسي دی به چې کوم دی نو تاسو ته مکې والا به مخې له دل راشي چې څه چل دی ته ورته دغسې کیسه بیا وکړه چې بس قافلې ته خطره ته راورسوي زر کسانو لښکر ابوجهل تیار کړ راځي او نبی کریم علیه السلام دې ځای کې خپلو صحابه کرامو سره مشوره کوي چې هلکه قافله خو زموږ نه بچ لړه موږ خو راغلي د قافلې په تکلو دوه تورې وي او یو څو زغرې وي او دوه درې اسونه وو څه خاص اسباب نه کوټه کې وې ټولو سره ځکه وایي دوی وایي چې قافلې پسې شو او مخې ته راغی جنګ زر کسان د مکې مکرمې ښه وسلهبند دا راغلي وو نو یې څه چل وکړو نو مهاجرین پاسېد ابوبکر صدیق پاسېد او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه داسې بل صحابي د مکې والا چې کوم مهاجرین د الله پیغمبر موږ خو تا سره کلې پرېښې دی مکه هم پرېښې ده چې کوم خواپوزي در سره ځو نبي کریم علیه السلام دې غاړې ته وکتل انصار ناست وو وایي ما له قوم جواب راکړي څه وکړو انصارو کې یو صحابي پاسېد حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه او حضرت سعد رضی الله تعالی عنه وایي د الله رسول ستاسو تپوس زموږ د انصارو نه دی نبي علیه السلام ورته وایي وایي د الله رسول موږ د موسی علیه السلام د قوم په شان نه یو چې موږ به تا ته وایو چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون زه ته ورشه او ستا رب دې لاړ شي جنګ ورسره وکړي موږ خو به دلته ناست موږ نه ځو نه موږ به داسې جواب تاله نه درکوو موږ به ستا مخې ته ستا شاته ستا ښي طرف ته ستا ګڼ طرف ته تا نه جنګېږو که غر ته وخېجئ او که سمې ته بوځي موږ به تا سره یو نبي اسلام دا مخ مبارکه روښانه شو چې وشمارئ څو کسان یو چې وشمارل کړي 313 کسان یو نبي اسلام مبارک شي الله به فتح راکوي د طالوت او د جالوت مقابله کې د طالوت صاحب د لښکر تعداد هم 313 کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله کله کله داسې وشي چې الله په وړوکي جماعت له په یو دروند جماعت باندې بری ورکړي هلکه مبارک شي زموږ به خیري مدد الله کوي یقین و د 313 کسانو مضبوط یقین د الله په ذات زر کسان کفار هغه الله تبارک وتعالی په شا کړه د مسلمانانو د لاسه او یا کسان یې مردار کړو او یا کسان دې ژوندي ونیسل نو ما عرض کوو چې نن د قرآن
قرآن مجید تعلیمات ډېر دي، د قرآن مجید محافل هم ډېر زیات دي، خو د یقین کمی دی. زموږ د الله تعالی په ذات باندې او د الله تعالی په وعدو باندې یقین نشته، په ظاهر زموږ یقین دی. او کله چې یقین مضبوط شي بیا انسان ته چې کوم دی نو مرګ هم څه شی نه دی، بیا د انسان مخې ته مشکلات هم څه نه دي، بیا به د دین خورېږي، د خلکو په زندګو کې به راځي، جوماتونو کې به یې، زموږ په لمونځو کې به یې، زموږ په لارو کوڅو کې به دین راځي. او چې کله زموږ د الله تبارک وتعالی په ذات باندې یقین وي او د الله تعالی په ذات باندې یقین جوړولو دپاره هم دغه تبلیغ مبارک محنت دی، درسونه د قرآن مجید دی، علما کرامو سره ربط دی چې موږ داسې محافلو ته ځو، د قرآن خبرې اورو، د قرآن تعلیمات اورو. الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته پرمختګ راکړي، ترقي به راکړي، زموږ د ایمان سطح به ورو اوچتېږي. الله تعالی نه سوال دی چې الله تبارک وتعالی د دې ملګرو په دې عمرونو کې برکات واچوي، چې الله تبارک وتعالی دې له توفیق ورکړي. دوه کسانو ځان یو بل ته قرآن واورو. دا نور ملګري حافظان چې کوم یې په جماعت کې به یو کس یا دوه کسان راځي هغوی به قرآن اوري، نور ځان په بیټکونو کې دوه دوه درې درې کسان ودرېږئ او قرآن په دې رمضان کې دا یو سیزن دی د قرآن مجید. شیطانان تړلي شوي دي، ماحول جوړ دی، بیا په بله میاشت کې دا ماحول نه نو په دې کې ډېره زیاته اسانه ده او دا ډېره سخته د ګناه خبره چې سړی قرآن شریف یاد کړي او بیا تلاوت نه کوي، ګیر شي دي سخت عذاب بیا د داسې خلکو لپاره دی. نو کوم نوجوانان وروڼه زموږ په دې مدرسه کې بلا کسانو قرآن مجید دا یاد کړ، اوس یې راخلي نه، چا پنځلس سپارې ووایي. ډېره د بدقسمتۍ خبره ده، زه ډېر افسوس کوم په دې باندې. پنځلس سپارې ملګرو ووایي په خپل شوق باندې راغلي، ټوکې د مور او پلار ورسره پابندي پرې نه وه، نو بس په خپل شوق چې کله شوق ختم شو بس لړ په مخه 15 سپارې دغسې پرېښودې. دا ډېره د افسوس خبره ده، ډېره غټه د نقصان خبره ده. د قرآن بې حرمتي او قرآن ته شاکول یعنې قرآن پرېښودل او دغسې د رمضان بې حرمتي دا ګوره الله تعالی معاف کوي نه. یو روایت کې راځي، پرون یو کتاب کې کتل، وایي د محشر په میدان کې به فرشتو یو سړي باندې راایښي، وحي به یې جهنم ته به یې بوځي. نبي کریم علیه السلام چې وویني چې دا خو زما امتي دی، ورته به وایي ای د الله ملایکو دا زما امتي دی. هغوی به ورته وایي چې حضور مخې ته مه راځه، د ده باندې چا دعوه کړې د ناجوده کس چا پې دعوه کړې ده، وایي ده د الله تبارک وتعالی د مبارکې میاشتې د رمضان بې حرمتي کړې ده، بېعزتي کړې ده او په ده باندې رمضان دعوه کړې ده. نو پیغمبر علیه السلام چې دا واوري نو روسي وشي، وایي زه چې دی چې د رمضان بېعزتي کړې زه داسې کس سپارښت نه شم کولی. نو دا زموږ هغه دین سره وابستګي کومه ده. نن زموږ د رمضان بې حرمتي کېږي، نن زموږ د قرآن بې حرمتي کېږي، د علماو زموږ د بې حرمتي کېږي. تاسو وګورئ دا څومره بد حال دی، علما کرام ځای په ځای شهیدان کېږي. دا د اخر زمانې حالات دي یو قسم. او پیغمبر علیه السلام وایي یو عالم چې قتل شي بې ګناه، یو عالم 35,000 امتیان دا به الله تعالی وایي، د یو عالم په سر باندې 35,000 علما عوام دا الله تعالی وایي. اوس علما وایي دا د الله خوښه ده، که په زلزلو یې وایي، که په تماکو یې وایي، که په طاعون او په مرض باندې وایي، که کوټې پرې راغورځوي، خو 35,000 کسان دا د یو عالم په وایي